محترم سامعینو راځي زنن تاسو سره په دغه وړوکی شان ویډیو کلیپ کې د هغه دریو کسانو متعلق حدیث مبارک راوړم د کومو کسانو مبارک چې د الله رسول پیغمبر فرمای چې الله تعالی د دغه کسانو نه همیشه خفا او ناراضه وي او په دغه دریو کسانو باندې الله تعالی خپل قهر او غضب نازلوي او په دې دنیا کې الله تعالی دوی ذلیل او رسوا کوي او په آخرت کې به هم چې کوم د ذلیل او رسوا کی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والثلاثه الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم رواه الترمذي والنسائي په دې حدیث مبارک کې د الله نبی او پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای په هغه دریو کسانو کې اولنې کس چې کوم د الشيخ الزاني دی هغه بوډا سړی چې هغه قریب الموت وي بالکل د آخري وخت وي ارذل العمر ته دی رسیدلی وي او په دغه حالت کې هم دی چې کوم دی زنا کوي بعض علما کرام فرمایي چې د دینه مراد هغه واده کړي الګ دی چې واده کړي وي د زنا ارتکاب کوي نو هغه واده کړي الګ ته مراد دی دویم والفقير المختال او هغه فقیر او مسکین سړی دغه فقر په حالت کې هم دی تکبر او غرور کوي او څوک چې یو شیز د تور کوي د سره تعاون او مدد کوي نو د هغه نه اخلي ځان ته ډیر لوی سړی وي یعنی مطلب تکبر او غرور کوي دریم والغنی الظلوم هغه غنی ظالم سړی چې الله تعالی یو انسان ته مال او دولت بینک بیلنس ورکړي وي وافره دنیا د تور کړي وي بلا مال دولت ورسره وي او دغه مال او د دولت او دغه دنیا په ذریعہ باندې خلکو باندې ظلم او جبر او بربریت کوي